اللہ تعالیٰ دے خپل بندیانو سرا خبر کئی یہ کلا یا ایہا الناس وی او کلا یا ایہا الذین آمنوا وی دا یا ایہا الناس پدے کہ عام خلق تا خطاب وی کہ مومنان وی کہ کافران وی او پیا ایہا الذین آمنوا کہ چکم خطاب کیگی نو دا یو کل خاص انداز دے ندا کیگی او خپل محبوبانو تکیگی یا ایہا الذین آمنوا اے اغی کسانو چتاسو ایمان روڑے دی نو دا یو دا راز خبر را دا من محبت انداز دی چه اے اغی خلقو چه زما استاسو پمنز کی یو پٹ راز دی دا من محبت یو راز دی یو انداز دی او دا اغی من محبت پا انداز باندے او دا اغی راز پا وجہ باندے تاسو تا خبرکم غوگ ورطا کیک دے یا ایوہ الذین آمنوا خطاب چوشن دا بندر سرخ پور ٹول دے غوگ غوگ شی او دا اللہ خبر تا دے توجہ کی چه اس دین پس با اللہ ما سر خبر کئی نو یا برا تا یو کار دا کولو امر کئی نو کوم بے یا با میں دا یو کار نا منی کئی نو منی کے گم با دا دا من محبت یو خاص انداز باندے اللہ دی بندہ سر خبر کی زما استا ترمنز یو راز دی تا پا ما ایمان روڑی دی زبا تعالی اجر و ثواب در کوم آغا واسطہ در مخ کی کون زما خبر تقوک کیک دا کتب علیکم الصیام پتا سبان روجے فرض کلی شوی دی سیام روجے اس روجہ ست ہوئی دا صبح صادقنا دا نور پریوتو پورے دا خوڑل اسکلو او دا نور تقاضونا زان منی کوئی سرد نیتنا دیتا روجہ ہوئی هو الامساک عن المفترات الثلاث مفترات ثلاثہ دری سیزون دی چی پاغی روجہ ماتی گی اگر تا مفتر ہوئی نو اکل شرب او جماع دا دین بزان بند منی کی دا صبح صادقنا تر دا نور ڈوبیدو پورے او نیت بوسرو کی نکل یو بند دا روجی نیت نوی او دا صبح صادقنا تر ماخام نماز غطن پورے خوراک سکاک او نکسو تا ملو نشو دا روجہ ندا او که یو بنده نیت کړی د خود سار د بانګ نه پسې څه خوراک کړی د بیا ټوله ورځ نیت وکړي نن مې روژه ده بیا هم روژه نه ده شوې که قصدن وي او که بلا قصد وي او خوراک یې کړی دی مثال په طور کوټه کې سړی پروت دی جمع دی تیاره ده بانګونه ویلی شي خو دل نه دي اورېدلي او دا غینا پس دیوی تیاره دلا بسار بانگ نیویلی شوی خوراک سکا کیو کن او جماعت تراغ خلکو منز کڑو تریو بیام تیاره و اوریز و نو دا خدا خیال لی چه ما روجه دا خدا روجه ندا زکر صبح صادق نرست دا خوراک کردی دی اگر چه دی خطا شوی دی خطا شو گناهگار نده خو روجه نده شوی یا دا ماخام دا بانگ نا دا نور پریوتون لگ غند مخ کے خوراکو کنو بیا هم روجه نده شوی نو ٹیمون تبا گوره صبح صادق تبا مگوره ماخام تبا مگوره نو مفترات سلاسو نبزان بچ کے او نیت با اوکی نو روجه بدیوشی کتب علیکم الصیام
روجه ګرانه ده، دا نوم یې درون دی، خو خدای پاک دی مسلمان ته اسانۍ یوازې پتا خو فرض نه ده. کما کتب علی الذین من قبلکم، داسې در باندې فرض شوی لکه ستاسو نه مخکې قومونه تیر شوي دي، په هغوی باندې فرض و، نو هغسې په تا باندې هم فرض ده. نو که یو مصیبت هم وي خو عام شي، نو عام طور باندې هغه مصیبت خلک بیا آسان ګڼي، سپکې ګڼي. او که مصیبت نی راحت وي خو چې یوازې، نو بیا هم ګران راځي. کلی سره چې مړ شوي نو مړ نه، مرګ خو خطرناک دی، خو کلی سره مړ شوي نو مړ نه. نو که دا روجه د آدم علیه السلام نه تر قیامته ټولو خلکو باندې، نو که په موت راله څه چله شو، ګرانه نه ده. نو په دې عاموالي کې اشاره دی ته وکړه چې بنده یریږه ما، وارخطا کېږه ما، روجه یوازې په تا فرض نه ده، پخوانو قومونو باندې هم فرض و، په تا هم فرض ده. د روجه خپل برکتونه دي، فضیلتونه دي، ډیر اجر او ثواب دی، او دنیا کې هم برکات دی او آخرت